حمید الرحمن ډیر په فصیح انداز دی کړو بیان د قران تفسیر الله دی خدای په ژبه عجیب تاثیر ډیر په فصیح انداز دی کړو بیان د قران تفسیر الله دی خدای په ژبه عجیب تاثیر فائدہ دی عام و خاص رسی شملتا قربانا فائدہ دی عام و خاص رسی شملتا قربانا ابو یحییٰ الشیخ حمید الرحمن ابو یحییٰ الشیخ حمید الرحمن حمید الرحمن ابو حامد بنگشتا ډیر خدمتونه کوي ضیاء الرحمن فاروقی ستاسو ډیر نشرونه کوي ابو حامد بنگشتا ډیر خدمتونه کوي بلد ترتیب عثماني 9 نمبر سورت ته او ترتیب نزولی چې ده 15 نمبر سورت ته کلمات د دې سورت چې د 2 اتیا دي حروف 300 دي بسم الله الرحمن الرحيم لا اقسم معنا اقسم لام زائد د اکثر مفسرین ویا اقسم قسم خرم ز بهذا البلد پدغه خاری باندې کلام زائد نه کینو بیا تقدیر لګوا لا اقسم معنا قسم به نو خړلې پدغه خاری باندې تقدیر لگوا ان لم تكن فيه کچرنه ته پدغه خاری کې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم یا بعض مفسرین ویلا لتاکید القسم تاکید د قسم د پاره ده لا اقسم معنا لام تاکید خامخا قسم خرم ز بهذا البلد پدغه خاری باندې خو اکثر مفسرین ویا د لام چې زائد ده اقسم قسم کوم ز بهذا البلد پدغه خاری باندې د مکی په خار باندې وانت تچی حلنا الا د قسم حل منا یا منا ابن عباس سے مانا کیا ابن عباس سے سودی سے با مجاہد سے با حل منا يحل لك القتال في الحرم حلال دی تعالی قتال جنگ کول په حرم کی جنگ کول او اخکار کول شو جنگ جګړه وغیرہ دا جائز نو نبی اکرم صلی الله علیه وسلم د پاره فتح مکه کې سو وخت پاره جائز شو يحل لك يعني يحل لك القتال في الحرم حلال دی تعالی جنگ کول په حرم کې د کافرانو سره په فتح مکه کې یا وانت حل بعض معنا دا کې ز قسم خرما په دغه خاری کې زکه چې وانت حل تمقيمي په دغه خاری کې زکه قسم خرما او یو قول د ابن عباس ابدا هم شتا وانت حل من انت مولود بهذا البلد ته پیدا شوی په دغه خاری کې د مکی په خار کې زکه قسم خرما ووالد قسم دې په والد باندې مراد تن آدم علی السلام دی او ما ولدغه چې د زیګول دي یعنی چې اولاد دي په دې باندې مې قسم وی جواب قسم سشه دی الله ولقد خلقنا الانسان خامخا پیدا کړي ما دا انسان فی کبد منا په مشقت کې په استرتیا کې همیشه په تکلیف باندې د برداشت کوي صبر وکړي زندگی به تیرې په تکالیفو کې لقد خلقنا الانسان خامخا پیدا کړي ما دا انسان الله وي فی کبد منا په استرتیا کې مشقت کې ايحسب ويا ګمان کوي دا انسان دا ولید ابن مغیره بارک نازل شوی دی ايحسب ويا دا ګمان کوي الله يقدر د دې خبره دا چې قادر بنشي عليه پدې باندې احد سوک چې انتقام به تنوا نخلي دسي ګمان کوي بلکې دا ګمان دی نه کوي یقول وای دا انسان هلکتو هلاک کما په وخت د هلاکت کې بده وای چې انتقام د اغستو په ټیم کې یقول دی وای هلکتو هلاک کما یعنی انفقتو نفقم امل قولو ما مالا مال لرا لبدن منا كثيرا دير مال مولا قولو پس کې په عداوت د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې په دشمنی د رسول الله صلی الله علیه وسلم یا پر رشوت کې د دین خلاف زیات مال ما
هلاک کړی دی یعنی لګولی دی. ها یقول وی بدی هلکت هلاک کما انفقت هلکت پمان ما اولګو مالا مال لرا لبدن منا کثیرا ډیرا. ایحسب یا دی ګمان کیا علم يرهو دا چې نګوري دلرا احد سوک. سعید بن جبیر او قتاده سے وی ایظن ایا دی ګمان کیا ان الله لم يره الله دته نګوري چې سوال بتین نه کوي چې دا مال دې چرته ولګولو او چرته نه دا مال وګټلو. عام د عام هر انسان نه چې دا تا مال چرته لګول دي او کوم زینه په حلال طریقه باندې ګټل دي که په حرام باندې. ايحسب يا ګمان کیدا لم يره یا ان الله لم يره چې الله تبارک وتعالى دې بنګوري بد ګمان کیده. بل الله يراه بلکې ګوري دل الله تبارک وتعالى. الم نجعل وين دي ګرځولې مونږ دلنا عینین دوسترګي احسانات ور انعامات ورته یاد الله ولسانا او یو جبا وشفتين او دو شونډي وهديناه او خودله ما دي انسان ته الله والنجدين. النجدين معنا دو لاري لار د خير او شر. اکثر مفسرین ويا طريق الخير والشر. النجدين سمانا طريق الخير والشر لار د خير او شر ماده ته خودله دي انسان ته. بعض کم مفسرین وایي چې دو لارې مراد تنه دا دو سینې دي چې دته پته نه و چې ورکوټه مشوم پیدا شو چې دا بسنګ راکاږي دا سینې دا مې خو نه. اکثر مفسرین وایي وهديناه خدري مونږ دي انسان ته النجدين دو لارې. لار د خیر مې ورته الله خدري د لار د شتا خو غد انسان ک لار د خیر دیونی ولا لار بشي چرته جنت ته ک لار د شر دیونی ولا لار بشي جهنم ته. فلقتحم العقبه پس ونختلو دا انسان الله العقبه په غونډه باندې. فلقتحم معنا پس ونختو دا انسان العقبه په غونډه باندې. وما ادراک سشي خبر در کړه تعالی را مل عقبه سشي دا غونډه ته خطل اوس در ته خبر در کوم. الله دا چې دی فکو آزاد ول دی رقبه غلام لرا او اطعام یا طعام ورکول دی فی یومن پورس کی دی مسغبه معنا خاوند لوګی لرا خاوند قحطه لرا. یتیمن روټه بچا تور کې چې یتیم وي دا مقربت چې خاوند قرابت یعنی خپلوان او مسکینن یا مسکین تا ذا متربت ذات ترابنا چې خاوند خاور وي لکه چې ډیر د غربت د وجنه اړخونه په خاور لګیدلې دسه ښکاری. نو دلته مثال ورک الله تبارک وتعالى د دې غلام آزادول او د دې انفاق کول صدقه کوله پس سره په غونډه خطل سره غونډه ته خطل چې څنګه سخت کار دی دغه شان د جیب نه مال استل هم ګران دی. او بل دا فاسق انسان چې فاجر انسان دا نیک عمل داسې سخت شي دلره لکه چې غونډه ته خيږي. نو الله تبارک وتعالى دې سره مثال ورکړي. لکه نن سبا چې دی آزادول د غلامان خو نشته نو څوک چې په ظلم سره گیر شوی په غو باندې مال لګوا ظلم سره نیول شوی وي آزاد کمال په لګوا. نو رب کریم فرمای فلقتحم پس اونخطو دا انسان لقب په غونډه باندې. وما ادراک سشي خبر در کړه تعالی را اوس زه خبر در کوم چې مل عقبه سشي دا عقبه غونډه ته خطلا. فکو آزاد ول دی رقبت غلام لرا او اطعام یا طعام ورکول دی فی یوم پورس کې ذی مسغبه معنا چې خاوند لوګي وي خاوند قحطه وي. یتیمن چې وی دا روټه بچا ته ورکې یتیم ذا مقربت چې خاوند قرابت خپلوانه او مسکینن یا مسکین وی ذا مطرب معنا ذات ترابنا خاوند خاورو یعنی لکه چې ډیر د غربت نه اړخونه په خاورو لګیدلی وي. ثم بیا کان ودا یتیم دا خپلوان ستاسو من الذين دا کسانو امنو چې ایمان راوړل او بل وتواصوا یو بل ته سره وصیت کړي په سبانه به صبر په صبر سره وتواصوا یو بل ته سره وصیت کړي بالمرحمه برحمت الناس په مهربانه د خلکو په شفقت د خلکو وصیت کړي
اولئک دا کسان چې ایمان راوړي وي وصیت کړي او بل ته په صبر او په مرحمت باندې اصحاب المیمنه دا کسان چې الله خاوندان د خلاص عمل نامه والا دي والذین کسان کفروا چې کفر کړي دي بیا آیاتنا پایاتونو زمونږ باندې هم دي چې اصحاب المشأمه دي خاوندان د غسلاس عمل نامه دي والا دي اصحاب المشأمه والا دي یعنی د چپلاس عمل نامه والا یا غسلاس عمل نامه والا دوه پښتو کې ویل کېږي چپ افغانانو یو غس پاکستانیانو رونوي اولئک دا کسان چې دی الله وایي دا کوم یو کسان خواندان د خلاص عمل نامه والا دا ایمان راوړی دی وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمه دا سوق دي اولئک اصحاب المیمنه خواندان د خلاص عمل نامه والذین کسان کفروا چې کفر کړي دي بیا آیاتنا پایاتونه زمون اولئک دا کسان چې دي اصحاب المشأمه دي چې دي خواندان د غسلاس عمل نامه والا دي علیهم پدی باندې نار اور به الله مؤصده منا مغلقتنا بند کړي شوی دروازه سرپوخ کړي شوی لکه د یک بخار دا کوکر چې بند کړي سر په کې خودل شي دغه سی بدی باندې دا بنديږي دا جهنم خټ کیږي باورکی بسم الله الرحمن الرحیم سورة الشمس ترتیب عثماني یو نویم نمبر سورت ته او ترتیب نزولی چې د شپږ دیشتم نمبر سورت ته نازل درست د سورة القدر نا کلمات سلور 50 حروف 200 بسم الله الرحمن الرحيم والشمس قسم دی الله په نور باندې وضحاها ای وضوئها پرانای د نور باندې یا مقاتل سے وی حرها په ګرمه د نور باندې ګرمایش د نور باندې خو سرین وی چې وضوئها پرانا د نور باندې والقمر قسم دی پس پوګمه باندې اذا په وخت کې تلاها چراشی رست د نور نه تلاها معنا چراشی رست د نور نه والنهار قسم دی پورس باندې اذا په وخت کې جلا چروخانه کې هادي نور لرا دا ورځ والليل قسم وی والليل قسم دی پشپې باندې الله ویا اذا يخشى کله چې پټ کې هادي نور لرا پته روح پلو کې والسماء قسم دی پاسمان باندې الله وی وما معنا ومن پاغه ذات باندې بنا چې جوړ کړي هادي اسمان لرا والارض قسم دی پزمکه باندې وما معنا ومن پاغه ذات باندې طحاها معنا بسطها چې خورا کړي هادي زمکه لرا ونفس قسم دی په نفس عامه باندې وما معنا ومن پاغه چا باندې سوا چې برابر پیدا کړي هادي نفس لرا اندامونه د ارسه برابر پیدا کړي فالهمها پس الهام کړي الله تبارک وتعالى هادي نفس ته د نفس ته یعنی خودلې دي نفس لرا فجورها بدکاری د بدکاری مت خودلې وتقواها او پرهیزګاری د او پرهیزګاری خودلې د ورته ابن عباس سے بین لها الخير والشر دی نفس ته بیان کړي الله تبارک وتعالى خیر او شر استا خو خدا خیر دا کدا خیر دی کو یو لار تری دا بیا ستا چرته جنت ته بلاش که شر دی کو خودلی تا الله لاړ بشي جهنم ته د خپل بیا ځان جهنم ته غورځي الله ظالم نه دی الله ظلم نه کوي الله دی نفس ته خودلی دی خیر او شر وتقوا او پرهیزګاری ده جواب قسم څه شو یولس قسمون الله تبارک وتعالى کیا جواب قسم دار ګور ورته انسان قد پتاخی سره افلح الله و فاز کامیاب شو من هغه څوک زکا چې پاک کها زکا چې پاکی کها دی نفس لرا د سنه پاک د ګناهونو نه د کفر نه د شرک نه د رذایل نه پاک کو دا نفس دغه انسان الله وی کامیاب یولس قسمونه کوي خاله قد افلح فتحقیق سره کامیاب شو من هغه څوک زکاها معنا چې پاکی کا دی نفس لرا دیات نه پته لګي چې خپل هم د نفس تزکیه کیږي څنګه د نفس تزکیه کیږي پر روزي باندې روزي ونیس عبادتو کا تقوا ځان کې پیدا کا نو نفس تزکیه خپل هم کیږي وقت پتا کې سره خابا من خسره تاوانی شو الله وي من هغه څوک دسه من اهلکه چې هلاکی که دی نفس لرا یعنی خیره نه پر خود په ګناهونو کې توبه یې نه وستله دغه انسان الله وي خابا خسره نقصانی شو تاوانی شو کذبت تکذیب کړي والله وي نسبت د درو کړه سمودیانو پر رسول خپل باندې به طغوا معنا به سبب طغیانه په سبب د سرکشی خپل باندې
سرکشي سشوا اذن بعثا کله چې راپورته شو اشقاها بدبخت ددي اشقاها هغه بدبخت ددي واسمه قدار ابن سالف قدار ابن سالف نومو دیو صالح علیه السلام ته مختصر قصه ما دلته واوري چې پوه شي په دې ځبانه مو په اتمه سپاره کې بیان شوی ده مکمل قصه صالح علیه السلام ته ویل چې مونږ ته وخره وباسه د کانی نه معجزه بیا به ایمان راوړو نو خو وسته د کانی نه معجزه ورته نو بیا ورته ویل شو چې دا خو مو وسته یو چینه د ورځ معلومي او تاسو ورځ به معلومي نو چې د نمبر وی تاسو به وبنس کې د دې چینه نه او چې تاسو نمبر وی دی بنس کې نو دا ورځ ورته وټاکلو نو بدی کې بس یو کسو دا غډان زیاتو نو چاله دغه پیسې ورکې د قدار ابن سالف دا بدمعاش په دې باندې دا اوخه شهید کړه نو الله تبارک وتعالى ذکر کوي فقال پسوهل بیا لهم دی لرا رسول الله رسول الله تبارك وتعالى صالح عليه السلام ناقة الله من وذروا ناقة الله بريك دي اخذ الله لرا وسقياها وذروا بريك دي سقياها حسد وبدد لمبر دد فكذبوا پس دي تكذيب وکړو صالح عليه السلام فاقروها پس زخمی کا هذه اخذ يعني قتلوها شهيد اکړه فدمدما پس هلاکت راوستو بار الله تبارک هلاکت راوستو عليهم پدی باندې ربهم رب د دې رسته د هلاکت د دې وخینه کله چې د هلاک شهیدک بذنبهم بسبب ذنبهم فسبب د ګناهونو د فسواها پس برابر کړ الله تبارک وتعالى د هلاکت د دې یعنی غون په غونډه ټول هلاک کړه ولا يخافون يري الله تبارك وتعالى عقبها عقوبت د هلاکت د خلقونه چې بګینه بیا به معنا خلق انتقام واخلینا دنیا کې چې وسړی قتل کوي بیا یریږي ما به قتل دغه ورور دغه خپلوان والله تبارك وتعالى ولا يخاف عقبها نه یریږي عقوبت د هلاکت د خلقونه کله چې غضب کې راشي الله تبارك وتعالى د مخ ختم کړي نافرمانه د ګناهګار خلک نه یریږي الله دې فائدہ دی عام و خاص رسی شملتا قربانا فائدہ دی عام و خاص رسی شملتا قربانا ابو یحییٰ الشیخ حمید الرحمن ابو یحییٰ الشیخ حمید الرحمن حمید الرحمن ابو حامد بنگشتا ډیر خدمتونه کوي ضیاء الرحمن فاروقی ستاسو ډیر نشرونه کوي ابو حامد بنگشتا ډیر خدمتونه کوي ضیاء الرحمن فاروقی ستاسو ډیر نشرونه کوي پترانم بدی تلستا یما فیاض الرحمن پترانم بدی تلستا یما فیاض الرحمن ابو یحییٰ الشیخ حمید الرحمن ابو یحییٰ الشیخ حمید الرحمن